یو کس وایي چې مونږه وایو چې الله جل شانه چې کوم بنده وغواړي نو هغه حج او عمرې ته لاړ شي، نو کله کله یو حرام خور او سود خور هم ځي، نو هغه هم الله غواړي حج او عمرې ته. نو جواب یې دا دی چې دا مفروضه خطا ده. دا چې مونږ وایو چې الله جس کو بلائے تو وہ عمرے اور حج پہ جاتا ہے، نو د دې دا مطلب نه دی چې د حج او عمرې ته د دې کس تلل د خدای پاک خوښ دي او الله جل شان الله پاک ته د چا ضرورت نشته. دا لفظ استعمالول لیکن لوگوں نے لوی غنیم دا اللہ نے مجھے بلایا ہے، اللہ نے مجھے بلایا ہے، لیکن لوگوں نے تکبر غنیم دے لوی غنیم دا لفظ خن دے. دا وایا چې یا اللہ تو مجھے عمرے پہ جانے کی توفیق دے، عمرے ته تلو توفیق راکا، د حج د تلو توفیق راکا، او بیا مقبول حج او عمره مې نصیب. دویم دا چې کله سړی عمرې ته او حج ته لاړ شي لیکن عمره او حج قبول نشي، عمره او حج قبول نشي. بعضې حج او عمره هغه قبول شي د بعضې خلکو. نو چې چاته الله جل شانو د مقبول حج توفیق ورکي دا نیکبختي ده. صرف حج کول نه، ډیر خلک حج ته لاړ شي او هغه چې راشي نو هغه د نور کله په نسبت ډیر زیات ګډوډ وي. نو صرف حج ته تل لاره دي مقبول حج، او چې کله مقبول حج د سړي نصیب شي نو بیا ګناهونه هغې سره معاف کیږي. نو به هر حال که څوک دا وایي چې دا به څنګه چې خانه کعبې ته لاړو او بیا به دی بدبخته پاتې کیږي، نو ابو جهل او ابو لهب د خانه کعبې سره خوا کې کورونه پاتې کېدل او سحر ماښام خانه کعبه لیده، لیکن هغه د دنیا نه دغسې د کفر په حالت کې تللی. یو کس وایي چې زه د پینافلیکس کاروبار کوم چې په هغې کې مختلف قسم سیاسي علماو د مختلفو کمپنیو تصاویر پرنټ کیږي، آیا دا جایز دي؟ تصاویر استل که په پینافلیکس وي که په بل څه باندې وي جایز نه دي. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما صحابي دی، لیکن د پیغمبر علیه السلام د وفات په وخت کې عمر کم و، یا 10 کاله یا 14 کاله. بیا رستو تر ډیر وخته پورې ژوندی و. رستو یو سړی د څخه رالو، هغه دغسې سوال یې کړی و. هغه وایي چې صاحب زما کسب دا دی چې زه تصاویر جوړوم او په هغې باندې بچو ته روزي ګټم، نو دا کار کول څنګه دي؟ ورته یې وفرمایل چې دا حرام دي مه جوړو. نو هغه سړی وایي د غصې نه داسې وپړسېدو، روایت کې الفاظ راځي چې بیا به زه څه کوم، زه به روزي څنګه ګټم، زما خو دا کسب دی. ورته یې وفرمایل چې خامخا نه منې کېږي او جوړی نو د ونو تصویرونه، د ګلونو تصویرونه، د غرونو د سیندونو تصویرونه جوړوه. هغې ته سینري وایي، هغې تصاویر جوړولی شي لیکن چې کوم جاندار وي د هغې تصویر نه. یو کس تپوس کړی چې آیا دا خبره صحیح ده چې په آخر وخت کې به تعلیم او تعلم دواړه صرف دنیا حصول مقصد وي؟ او حدیث مبارک شته دی لیکن هغه د علوم دینیه او د زده کړې باره کې دی چې د دین علم به خلک د دنیا دپاره حاصلوي او د دنیا د ګټې ذریعه به وګرځي. دا د قیامت په نښو کې یو نښه ده. او بل تپوس دا کړی چې آیا دا په حدیث کې شته دی چې آخري امت به په مخکینو امتونو یعنی مخکینو خلکو باندې بلانت وي؟ مخکینو امتونو تذکره نه ده بلکې د دې امت چې کوم اول خلق دي، اسلاف، بزرگان، نیکان خلق، لکه صحابه کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمه مجتهدین، امام ابو حنیفه رحمه الله، امام مالک رحمه الله، امام شافعی رحمه الله، امام احمد ابن حنبل رحمه الله، یا محدثین، فقها، اولیاء الله چې مخکې تیر شوي دي، دا وروستی خلک به راځي په هغې باندې به لعنت او بد وایي. دا د قیامت نښه ده او دا حدیث کې شته. یو کس وایي چې ما د بجلی دکان په تیر رمضان کې ایستی و، د هغې کال به په دې رمضان کې پوره کېږي. ما د هرې ورځې دکانداري لیکلي ده، په دې پیسو کې زکات ورکوم یا چې کومې نغدې پیسې دي په هغې کې. ته به داسې وکړې چې څومره دکان دی نغدې پیسې تا سره هغه هم ځان سره جمع کړې، چې څومره دکان کې مال پروت دی هغه هم ځان سره جمع کړې، بیا به د هغې قیمت راوباسې، بیا به پیسې دواړه پلس کې جمع به یې کړې، هغې نه پس به په هغې ټولو باندې بیا زکات ورکړې، صرف نغدو باندې نه. یو کس وایي چې د حلال کار په دوران کې که چېرې انسان د خپلې ذمهداري کې څه کوتاهي وشي نو د دې کوتاهي په وجه باندې د انسان ټوله کمایي او ګټه حرامه شي او که نه، نو کوتاهي که داسې شي وي چې دی پوی نه نو هغې سره حرامېږي نه، او که دی پوی وي سره د پوی دی داسې کار کوي چې په هغې خپل نوکرۍ کې او په خپل کاروبار کې دی غلا کوي،
نو هغه عمر مال حرام دی چې څومره په هغې غلطې طریقې سره حاصل کړی دی. یو کس وایي چې زه یو کمپنۍ کې کار کوم او د هغې د کارونو د وجې نه زما د ماسپښین مونځ لیټ شي، د 3 بجې د ماسپښین مونځ کوم، کله کله د ماسپښین مونځ رانه قضا شي او زه خفه یم، د 3 ورځو د ماسپښین مونځونه ما باندې قضا دي، اوس هغه د ماسپښین د مونځ نه پس د هغې قضا راړی شم که نو قضا خو به خود راړی، خلاصې ته نه نشته، لیکن ستا دا طریقه چې ته مونځ قضا کې دا خطا ده. فرض مونځ پرېښول ګناه کبیره ده. ستا نوکري په خپل ځای ده، بیا دا د مسلمانانو ملک دی، په دې ملک کې د نوکرۍ د کار دپاره مونځ مؤخر کول او قضا کول دا غلطه خبره ده. دا عذر په ورځ د قیامت ستا نه قبلیږي هرګز. د فیکټریو مالکان، د کارخانو مالکانو ته پکار دي، یو دکاندار ته چې هغه په دکان کې سلمینان او شاګردان اچولي هغې ته پکار دي چې د خلکو د مونځ او د هغې د اسلام او د مسلمانۍ خیال ساتي. هغه دا دی چې د مونځ په وخت کې دکان بندوي، ټول شاګردان یې مونځ ته لاړ شي، کارخانه بنده کړي، خیر دی. یا داسې کولی شي چې کارخانه د مشینان بندول نه غواړي، نو بعضې خلک مشینانو ته ودرئ او نور مونځ ته لاړ شي چې دی مونځ وکړي، بیا ورپسې د هغې مونځ وکړي. داسې طریقه پکار ده، لیکن مونځ قضا کول د دې وجه نه دا لویه ګناه ده، ګناه کبیره ده. یو کس تپوس کړی دی چې نن سبا په جنازه کې خلک خپل ځان د مړي رشته دارانو ولی ته وښي چې هغه خوشحاله شي، آیا دا په ریاکارۍ کې شامل دی او که نه؟ نه، د تعزیت دپاره د مړي د وارث سره ملاوېدی شي، په هغه باندې خفګان دی، تکلیف دی، مصیبت دی، هغه سره په دې خیال باندې میلاو شه چې د هغه په هغې دک در کې د هغه په تکلیف کې کمی راشي. دا داسې موقع چې په دې کې څومره مسلمانان هغه څخه راشي نو د هغه تسلي کېږي. که یو سړي باندې دا حادثه هم راغلي چې زوی مړ دی او د هغه په جنازه کې هم څوک شریک نه شول او تعزیت ته هم لاړ نه، نو د هغه په مصیبت کې نور سیواوالی راشي. او چې کله ورته ته ځان وښیې مخامخ شي او دعا د مغفرت او یو څو کلمات ووایې داسې چې صبر کو، صبر ښه شی دی، مرګ شته دی، خلاصې ته نشته، دا حق لار ده، داسې مختصر خبرې، ساده خبرې، هغې باندې د هغه زړه ته سکون رسیږي، دا مخامخ کېدل په ریا کې نه راځي. او که د چا نیت د ریا وي نو هغه بېله خبره ده. یو کس تپوس کړی دی چې یو زنانه ده، د هغې نه د خپلې بیمارۍ یعنې د ماهوارۍ ورځې هېرې شوي، د شپې مونځ مکو او بیا چې سحر پاڅېده نو هغې وایي چې زما بیماري خو د شپې راغلي ده. نو د دې بیماری راتلو خو څرګنده نښه ده چې وینه راشي نو دا حیض شروع شي، او چې وینه بنده شي نو حیض لاړ شي. نو چې کله د دې زنانه وینه راتله نو خامخا دې ته یادېږي چې زما اوس ماهواري شروع شوي ده او په هغې کې مونځ کول دې ته نه دي پکار، جما کول دې ته نه دي پکار چې خاوند ورسره یوځای شي. لیکن که چا په خطا کې داسې وشي نو په هغې ګناه نشته. یو کس وایي چې ختم د قرآن د ایصال ثواب دپاره وشي چې په هغې کې خوراک هم ورکولی کېږي، نو که هغې کې څوک راوغواړي نو شرکت کول پکار دی او که نه. دا طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نه وه، د تابعینو په زمانه کې نه وه. البته د قرآن پاک تلاوت اوس هم شته او ایصال ثواب اوس هم شته، لیکن دا راغونډول او راجمع کول دا نه. او دعوت هم شته، خیر خیرات هم کولی شي، د منې روټۍ هم چاته ورکولی شي، قرآن پاک هم ویلی شي او مړي ته بخل هم شي، لیکن طریقه یې دا چې کومه روشورو ده مروج دا ټیک نه ده. بلکې د قرآن پاک تلاوت داسې دی چې ستا خپل خپلوان دي، ملګري، دوستان دي، هغې ته ووایي چې زما والد صاحب وفات شوی دی، مهرباني وکړئ څوک 1 سپاره 2 سپارې دا ووایي، په خپل ځای کې د ناست وي هغوی او دا ووایي زما پلار ته یې وبخئ، نو دا طریقه ټیک ده. یو کس وایي دا طاغوتي طاقتونه ټول چې د الله تعالی د ذکر نه غافل دي، دا الله تعالی ولې نه تباه کوي؟ نو دا ولې لفظ خو تا دومره سخت استعمال کړی دی؟ الله جل شانه بادشاه دی، هغه خالق دی، هغه مالک دی، او د هغه یو صفت دی حلیم. حلیم هغه ته ویلی کېږي بردباره، چې هغه فوراً چاته سزا نه ورکوي، کله کله یې پرېږدي، چوټ ورکړي. او دغه د الله جل شانه هغه مهرباني ده چې کافر یا ګناهګار مسلمان فاسق ګناه د پاسه ګناه کوي، کافر په کفر کې مبتلا دی، مشرک په شرک کې مبتلا دی، لیکن هغه فوراً سزا نه ورکوي. دا د الله پاک مهرباني ده. کېدی شي دې توبه وباسي، او الله جل شانه ته هر څه پته ده
چې دی به وروسته توبه وباسي که نه. لیکن دا هغه ته ښایي چې ګوره ما تا ته دومره وخت درکړی چې تا 40 کاله مسلسل ګناه کول او ما ته هلاک کولې نه، کاڼي مې در باندې نه دي ورولی، تندر مې د اسمان نه در باندې نه دی راغورځولی، دومره لوی مهربانه ذات دی هغه. لیکن داسې نه کوي خدای چې کافر وي او هغه ته بالکل چرته سزا ورنه کړي، نه، هغه دپاره د سزا شته دی، جهنم دی. کله په دنیا کې هم هلاک کړي دي او اخیری ځای د هغه جهنم دی، هلته خلاصې نشته. یو کافر هم د الله د ګرفت نه بچ کېدی نشي. ستا دا سوال به الو چې الله جل شانه کافر دغسې پرېښی وی جنت ته داخلولی. یو کافر جنت ته نشي تللی د کفر په حالت کې، یو مشرک جنت ته نشي تللی د شرک په حالت کې، د جهنم نه خلاصېدی نشي. تر دې پورې چې مسلمان ګناهګار به هم چې دغه ګناهونه زیات شي، د ګناه په قدر سزا خوري، له به جنت ته ځي. بل تپوس یې کړی دی چې حدیث مبارک کې راځي صلات اللیل مسنا مسنا، د دې وضاحت وکړي. د دې مطلب دا دی چې د شپې مونځ کې نو 2 رکعاته یې کوه، 2 رکعاته مونځ کو، په هر 2 رکعاتو باندې سلام ګرځو. دریم تپوس یې کړی دی چې د تهجد مونځ 4 بجې صحیح دی که نه، او نن سبا 4 بجې کېدی شي نو ټول کال نه، ځکه چې په اوړي کې 4 بجې چې کوم دی نو سبا په خوا راختې وي. یو کس وایي چې کرایهدار بالمازه دی، مالک مکان په هغه باندې دا جبر کولی شي چې په زور باندې مسته دغه کې د مز ورته وایي او مسته بیایي، دا جبر کولی شي او که نه. او که د دې په ځای باندې دا صورت اختیار کړي چې د مکان نه وباسي، کوم یو صورت ټیک دی، جبر پې نشي کولی. او جبر دې ته وایي چې ته د لاس نه ونیسي یا ته ورته سوټی ونیسي وهېږي چې زه مسته نه، بلکې مالک مکان دی کرایهدار ته دا ویلی شي چې وروره مس کوه، مس کوه، مس فرض دی، مس کو. په ښه طریقې سره د هغه ته امر بالمعروف کوي که هغه کېدی شي زړه نرم شي، دی په مس باندې راواوړي. البته دا حق حکومت ته حاصل دی، خو چې حکومت په شرایط اسلامي باندې پوره وي، شریعت اسلامي په ملک کې پوره نافذ وي، په خپل حکمرانان داسې نیکان وي، هغه بیا دا جبر کولی شي چې یو سړی مسلمان دی. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو منکر کیږي، من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، او کما قال علیه الصلاة والسلام چې کوم یو سړی منکر کار خلاف شرع ویني نو دی په لاس منع کی، که د لاس وسینی نو په ژبه دی منع کی، که د ژبې وسینی نو په زړه کې دی ورته بد ګوري. په لاس منع کول نو مراد دا دی چې په زور باندې دغه منکر نه راکاږي، او د زور دا کار حکومت کولی شي، او هغه حکومت چې په اسلامي اصولو باندې پوره شرایطو باندې پابند وي نو هغه کولی شي. ته پې جبر نشي کولی، ته ورته امر بالمعروف واز و نصیحت کو، که چېرې دی مسته شروع شو خو ډېره ښه ده، که نه دا کار ورسره کولی شي چې ورته ووایي چې د کوره وځه او ځان ته د کرایې بل ځای وګوره، ځکه چې د کور مالک دی. یو کس تپوس کوي چې نن سبا خلک علماو څخه لاړ شي نو هغه عالم ورته وایي چې تا باندې د جناتو سوری دی، نو د دې خبرې علم دی عالم ته څنګه وشي؟ لومبی خو ستا دا سوال خطا دی چې عالم ته لاړ شي نو عالم ورته وایي چې تا باندې د جناتو سور دی. عالم په جناتو نه پوهېږي، عامل په پوهېږي. عامل او عالم کې فرق دی. عالم هغه ته وایي چې هغه ته د دین علم حاصل وي، او عامل هغه ته وایي چې هغه د جناتو کاروبار کې د پیریانو سره دوستی وي او پیریان یې قابو کړي وي، نو دا عامل وی عالم نه. او عامل ځکه وی چې هغه په دې څیز باندې پوهېږي، هغه ته دا فنونه دا طریقې زده دي، هغه پوهېږي چې په ده باندې جنات شته. اگر که ډېر خلک نن سبا داسې شته دی چې هغوی دا دوکان د خپلې ګټې دپاره ایستی دی، کسب او په دې فن باندې پوهېږي نه، خو بس چې څوک لاړ شي نو هغه ته وایي ستا لستوڼی لنډ دی او ستا لستوڼی اوږد دی او په تا باندې پیریان ناست دي. یو هم داسې خالي نه راځي چې په هغه پیریان ني، ټولو ته دا وایي. په دې کې ډېر داسې وي چې هغه غلط لګي، خطا پوهېږي نه، او هغه د پیسو ګټلو یو لار جوړه کړي او بس. به هر حال د دې تعلق د عامل سره دی او هغه ته د دې خبرې پته لګي، او دا علم غیب نه دی بلکې هغه ته جنات ښکاري. هغه چې کوم جنات قابو کړي د هغوی په ذریعه هغه معلوموي. بل سوال یې کړی چې ما د یو عالم نه اورېدلي چې د قیامت په ورځ به د یو قبر نه اویا کسان اوچت شي. په دې خبره کې څومره سچایي ده؟ ما دا نه دی اورېدلي، ما ته پته نشته. یو کس تپوس کړی دی چې جمعې په ورځ باندې سورې کهف پوره ویل پکار دي، او که نه ما اورېدلي چې سورې کهف ړومبۍ رکو اخري رکو وویل د پوره صورت ثواب میلاو شي. نه، د اخري رکو ړومبۍ رکو سره د پوره صورت ثواب نه میلاویږي.
د جمعې په ورځ باندې سوره کهف د سر نه اخره پورې ویل پکار دي. البته بعضی روایتو کې دا ذکر راځي چې وهيئ لنا من امرنا رشدا، ابتدائي آیات تر دې رشدا لس پورې اوه لس آیتونه دي، نو دې سره هم د دجال د فتنې نه سړی بچ کېدی شي. یو کس تپوس کړی چې یو زنانه وایي چې زه د نوم نه لاندې د ویښتو دپاره بلیډ استعمالوم، نو ماته یو زنانه ویلي دي چې څوک داسې کوي نو د هغې جنازه نه کېږي. آیا دا خبر رښتیا ده؟ دا خبره خطا ده، غلطه ده. بلکې ویښته صفا کول په هر یو څیز سره یې، که کریم سره یې، که بلیډ سره یې صفا کولی شي. یو کس تپوس کړی د مضاربې په باره کې تپوس کړی، دا بیا موږ نه پس اوږد سوال دی، موږ نه پس بیا مفتي صاحب نه تپوس کړی. بل تپوس یې کړی دی چې هلک دی په انګلینډ کې پاتې کېږي، په جنوري کې و پاکستان ته راځي او نکاح به کوي، او په رخصتۍ کې د یو کال دورانیه غواړي. وایي چې د نکاح کاغذات به زه انګلینډ ته ځمه، هلته به یې سموم او د کال پس به کاغذي کاروایي مکملیږي، بیا به د جنۍ رخصتي کوو. د شریعت په اعتبار سره نکاح او رخصتي په منځ کې دومره کال فاصله کې خل دا جایز دي او که نه؟ او دا فاصله کې خوی شي جایز دي، په نکاح باندې څه اثر نه پروزي. لیکن البته د دې یو بهتر صورت شته، هغه دا چې دغه هلک په امریکا کې پاتې کېږي او د پاکستان ته راشي او نکاح یې وکړه، نو نکاح پسې متصل یا سرز 2 ورځې پس یو څو ورځو دپاره یو مکان کې وخت تېر کړي، نه مور پلار کور یې دی یا د کرایې کور دی ځان سره یې ونیسي، یا بل څوک ورته کور ورکوي، دغسې څو ورځو دپاره په هغې کې میاشت 15 ورځې 20 ورځې تېرې کړي، نو رخصتي هم وشوه، نکاح هم وشوه. د هغې نه پس چې کوم دی نو دا ښځه بیا دلته پاتې شي، هلک لاړ شي کاغذونه سم کړي، نو بیا دې بوځي. دا صورت بهتر دی د هغې نه او جایزه هغه هم دی. یو کس تپوس کړی دی چې نن سبا د حکومت د طرف نه چې کوم ظالمانه ټیکسونه وصولیږي، په هغې ټیکس کې څه پیسې ایسارول، دا څنګه دي؟ زه کاروباري کس یم او تجربه او مشاهدې نه دا ثابت ده چې کله هم زه اډټ راشي، نو باوجود د دې نه چې ما پوره ټیکس ادا کړی وي، بیا هم FBI والا ته رشوت ورکول وي او د هغې نه ځان خلاصول وي. د دې رشوت ورکولو دپاره پوره کال په ټیکس کې څه پیسې بچ کم، د هغې د خولې بندولو دپاره، نو دا ټیک ته او که نه؟ نو که چېرې ته په هغه ټیکس کې دا پیسې بچ کړې او دی ته یې ورکړې، نو دا اوس هم رشوت دی. او بل په ټیکس کې ته پیسې هله بچ کولی شي چې ټیکس ظالمانه وي. ما ته پته نشته دی، خو تا دې کاغذ کې چې دا لفظ لیکلی دی ظالمانه، نو که چېرې واقعي ظالمانه ټیکس وي، نو ظالمانه ټیکس کې حکومت نه سړی ایثار هم کړي نو ایثارولی شي، ځکه چې دا ظلم دی سیوایي. او بیا رشوت ورکول چې کوم دی نو دا حرام دي. البته که چې یو کس باندې ظلم کېږي، نو مظلوم خپل ځان د ظلم د بچ کولو دپاره رشوت هغه ورکړي، نو د دپاره هغه ګناه نه ده لکه څنګه چې رشوت اخیستونکي دپاره ده. او که یو سړی مظلوم نی، د سیوایي ګټې دپاره دی رشوت ورکوي، نو دغه وخت کې چې کوم دا رشوت ورکوونکی هم په حرامو کې مبتلا دی، اخیستونکی هم په حرامو کې مبتلا دی. یو کس تپوس کړی که یو سړی نفلي صدقه یا نفلي عبادت وکړي او د هغې ثواب یو مړي پسې وبخي، نو د هغې په ثواب کې به دا کولو والی چې چا د عمل کړی دی هغه هم هغه ته اجر میلاویږي او که نه؟ الله جل شانه د رحمت نه بعید نه ده، اسې خو د خپل اجر هغه ته ورکو، لیکن الله جل شانه په هر څه باندې قادر دی، کیدی شي چې ده ته هم په دې کې اجر ورکړي. البته بعضې اعمال داسې دي چې په هغې کې صفا رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړي دي چې د ده په اجر کې کمی نه راځي. مثلا یو سړی دی روژه یې ده او تا هغه روژهدار باندې ماښام افطارې وکړو، روژه ماتې چې روژه ماتې تا ورکو، نو د هغه د روژې ثواب الله پاک تا ته هم درکوي او د هغه په روژه کې څه نقص او کمی هم نه راځي. نو بعضې ځایونو کې دا ذکر دی، لیکن دې سره شته دی نه، خو امید د الله پاک نه ساتل پکار دي چې انشاءالله تا ته هم الله پاک ثواب